السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما شیر افضل مروت نن د عدالت نه بهر میډیا سره گفتگو کړې ده او په دغه خبرو کې شیر افضل مروت ډېر سپین خبرې کړې دي د پی ټی آی حواله سره. کم بندیز چې په پی ټی آی روان دی، کم ورکرز کنونشن چې د پی ټی آی په ډېر تکلیفونو سره کیږي، د هغې حوالې سره شیر افضل مروت اخر خپل خپله کولو کړې ده. مکمل سپین خبرې کړې دي، څه خبرې کړې ده په دې ویډیو کې ډسکس کوو. د ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. شیر افضل مروت ویل یو طرف ته پی ټی آی چې کم ورکرز کنونشن کوي ډېر په تکلیفونو باندې کوي، پټ په پټه وایي زه جلسو له ځم، او بل طرف ته بلاول بوټو له خپلې جلسې دپاره په هلیکاپټر کې راځي، هغه له سرکاري پروټوکول ملاویږي. د دې خبرې ګیله شیر افضل مروت هم کړې ده چې زه پټ په پټه یو ځای کله پټېږم، کله بل ځای پټېږم، کله په موټر سایکل ورکرز کنونشن ته، کله د یو ګوټ نه راوځم، کله د بل ګوټ نه راوځم، کله په یو غر پټېږم، کله په بل غر پټېږم، کله یو خوا، کله شپه مې یو ځای، ورځ مې بل ځای، پته مې لګي نه، کله یو خوا زم کله بل خوا زم. د تکلیفونو په وجه باندې، د گرفتاریانو په وجه باندې وایي زه څوک کوم، زه هېڅ جرم نه کوم، صرف ورکرز کنونشن کوم، د خپلې پارټۍ دپاره منډه تړه وخمه. دا ظلم وایي ولې پی ټی آی سره کیږي؟ دا وایي کم انصاف دی چې دا چې کله مونږ یو ځای له ځو نو هلته راله روډونه کاندې کیږي، په روډونو راله شګه باجري اچولی کیږي، روډ بلاک کیږي چې زمونږ قافله چې کومه روانه وي، زمونږ چې کوم ورکرز کنونشن وي هغې دپاره تکلیفات جوړېږي. نو دا د کوم ځای انصاف دی جي؟ بل نګران وزیر اعظم ویلي چې صرف ریاست سره د وایلنس اختیار دی، چې چا سره بل چا سره نشته. صرف ریاست چې کوم دی وایي هغې سره د وایلنس اختیار دی. وایلنس شر جوړول، یا په زور باندې چا سره زور زبردستی کول، وایي دا صرف ریاست سره. دا وایي زموږ نګران وزیر اعظم ویلي دي. نو شیر افضل مروت ورله ویلي چې تا دا سبق چېرته ویلی، ته کوم ځای نه دا ډګري اخیستې ده چې ته دا خبرې کوې چې ریاست په خپل عوام باندې وایلنس کوي یا به د طاقت استعمال کوي جي؟ وایي دا خبره کوم ځای کې لیکلې ده، په کوم کتاب کې لیکلې ده چې دا ریاست په خپل عوام باندې زور زبردستی کوي جي؟ بل شیر افضل مروت ویلي چې په ما ډېرې زیاتې پرچې هم شوي دي، چونکې د ما څه جرم دی؟ هېڅ جرم مې نه دی کړی، صرف د خپل پارټۍ دپاره منډې تړې وم، خپل پارټۍ دپاره ورکرز کنونشن کومه، او په ما باندې وایي اتونه زیاتې پرچې په ما باندې کټ شوي دي. اته خو وایي ماله یادې دي، او داسې پرچې دي چې د هغې له امله علم هم نشته، او په ما باندې وایي د دنیا پرچې کټ شوي دي، انلیمیټډ وایي د شمارلو قابل هم نه دي، دومره پرچې په ما باندې کټ شوي دي. ما څه غلطي کړې ده، څه مې ګناه کړې ده؟ صرف د خپل پارټۍ ورکرز کنونشن کوم، دا مې ګناه ده. صرف خپلې پارټۍ دپاره منډه تړه وم، دا مې ګناه ده. نو وایي دې کې څه دي؟ وایي بل طرف له زمونږ په پی ټی آی نه علاوه بل طرف له چې کومې نورې پارټیانې دي، سیاسي پارټیانې دي، هغوی له خو کل عام اجازت دی، خپل پارټیانې ښه برابر کوي، خپل جلسې جلوسونه ښه برابر کوي، هغوی له ښه سرکاري پروټوکول ملاویږي، ښه زبردست جلسې وي د هغوی. زمونږ پی ټی آی ورکرز چې کوم دی په خپلو پیسو باندې خپل ګاډي کوي، ورکرز کنونشن له ځان رسوي، هغې کې هم وایي مونږ له چېرته روډونه کندې وي، چېرته په روډونو باجري پرته وي، چېرته راله پولیس ولاړي، چېرته ناکهبندیانې وي. شیر افضل مروت دا یو ډېره غټه ګیله کړې ده، عدالت نه بهر میډیا سره گفتگو کړې ده. میډیا چې څومره هم وایي سره دا ټولې خبرې کړي چې ډېرې زیاتې وایرل دي په میډیا باندې. نو دا څه اپډیټس چې تاسو سره مې شریکول غوښتل چې تاسو هم خبر شئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.